بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحج بندی کا کتاب دے بیان د حج کی مخ کی سره مناسبت مخ کی صلات تیر شلو، صوم تیر شلو، زکات تیر شلو، اوس بیان د حج کی. نه عبادات زینی بدنی لکه صلات او صوم، او زینی مالی لکه زکات، او زینی د دوړو نه مرکب وی لکه حج. نو هغه خالص مالیو لکه زکات، یا خالص بدنیو لکه صوم او صلات. نو هغه د سیو لکه بسیط، هغه مخکې ذکر کړه. او حج د دوړو نه مرکب دی، مرکب د بسیط نه بس خلک ذکر کوي. نو اوس بیان د حج کوي. بے حج لغت کی قصد ویلے کی. ځینې علما فرمایي د غټ شي قصد حج وي، ټول به بره ګورئ لکه اصطلاح کی حج ویلے کیږي. هو زیارت مکان مخصوص، د یو مخصوص مکان زیارت کول، او فی زمن مخصوص په یو مخصوصه زمانه کې کول، بافعال مخصوص په مخصوص افعال باندې. د مخصوص مکان زیارت کول بیت الله شریف دی، او په مخصوص زمانه کې چې د حج خپل ورځې د اشهر الحج، خصوصا د حج ورځې افعال مخصوصه معنی به کې چې هغه کله طوافي، کله وقوف عرفی وغیرہ. به حج حکم کله راغلیو، نو مختلف روایت دی بکی، او رجح رایدا ده چې په نهم ذی الحجه باندې نهم کال د هجرت باندې حج فرض شو. دا مسائل به یادوي ښه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر په سربراهی کې خلق حج ته ولېږل، به ورپسې لسم کال کې خپل حج وکړل، لسم هجری باندې. هجرت نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجونه کړي، د هغې څه حد نه دی معلوم. بل مسله دا ده، حج صرف علی ملت البیضاء، صرف زمنګ په ملت باندې فرض دی، په نور چا نه. دا صرف د دې امت خاصه ده. راځئ نورې خبرې به پکې کوو. ولي صاحب اول نمبر موږ ته صاحب د هدایې د حج حکم بیانوي، حج څه حکم لري. نو فرمایي الحج واجب، وی حج واجب دی. واجب په معنا د فرض. ما ته لږ متوجه شي، یو فرض وي مخکې ما بیان کړی و، هغه حکم ته ویل کېږي چې په دلیل قطعي سره ثابت وي. یو واجب وي، هغه حکم ته ویل کېږي چې په دلیل ظني سره ثابت وي. او یو واجب په معنا د لازم وي، هغه فرض تم شامل وي او هغه واجب تم شامل وي. دقه شان عباراتو کې چې شی فرض وي او ورته وي واجب، مراد به دغه لغوي واجب وي په معنا د لازم. صاحب د هدایې رسته بیان کوي، دا قدري مسله ده. الحج واجب معنا الحج فریضه، فرض دی. به ورپسې دا وصف حج، شرایط حج راته بیانوي. دا تاسو ټول بر وګورئ. د حج د باره شرایط دي، ځینې د نفس وجوب شرایط دي، ځینې د وجوب ادا شرایط دي، او ځینې د صحت ادا شرایط دي. دا ټول بیانول خو ضروري دي. انشاءالله تاسو له به اسامي کرام شي. راځئ زه درته هر باب کې به انشاءالله د دې بیان کوم. اوس دا اصطلاحات بیانو. نفس وجوب چاته وي، وجوب ادا چاته وي، به سبب د نفس وجوب څوک وي، سبب د وجوب ادا څه شرایط څه دي. نو وکشي نفس وجوب د چا په ذمه یو شی واجبېدل، دا نفس وجوبي. دیم د وجوب ادا، دا کوم شی چې در باندې واجب دی، د چا چې واجب دی هغه ته سپارل، دې ته ویل کېږي وجوب ادا. لکه مثال دا مولوي صاحب دی که نه، د ده نه ما کتاب واخیستلو په 1000 روپۍ باندې، او پیسې به زه دله ورکوم، واده وشوله یو میاشت پس، نیټه داره به یاده. نو ما د نه کتاب واخیستلو، زما په ذمه د 1000 روپۍ رالي، دا دی نفسي وجوب. پوه نه شئ، ادا خو فلحال نه ده لازمه. به چې بیش پوره شي دا به ما ته وي اوس مې روپۍ راکړه، حقه وخت کې به اوس ادا واجب شي.
نو عام طور ان شاء الله تاسو له اسامي کې راشي نفس وجوب معاملاتو کې د وجوب ادا نه جدای د قرباني مسله کې د عباس ته موږ یو کلیپ کړی کې هم چې تواورې دلو یو سره یو ځای کې دی وغلا اختر نشته دی او د څه ځای کې سروي ولاړ چې د غلاقه کې اختر دی نو قرباني کول شي کنه هغه کوم ځای کې چې خپل دی د اختر نشته دا قسم چړلې ده کدي کې نفس وجوب ادا خبرې دي تاسو په دې دوه اصطلاحات پوه شئ ان شاء الله زکات کې برابر راشي زکات کې نفس وجوب چی نصابي نصاب برابر ذمہ مانی دی وجوب رااله به وجوب ادائی چې کله کال پوره شي نه رسي دنه ما قرض روپی واخستره واده می وکړل چې زه به تعالی دا قرض 1000 روپی می دی واخسرې کال بس به در کوم نفس وجوب به ما راغله دي البته قرض کې نه ټیمو نه معتبره چې کله را نه وغوړی له وجوب ادا راځي نسب شرازه نو نفس وجوب د چا په ذمہ یو شی واجب دی زده شو وجوب ادا کوم شی چې په ذمہ واجب دی وسغه ادا کول به د نفس وجوب د بارا عام طور سبب چی کنه ظاهر سبب ظاهری شی لکه د نفس وجوب د بارا د زکات د بارا سبب نصاب د مدرته وختي ویلو د حج د بارا سبب بیت الله شریف دی د مازیګر مون د بارا وازیګر وخت دی د ماخام مون د بارا د ماخام وخت دی د روزې د بارا صوم رمضان د نو عام طور نفس وجوب د بارا کوم سبب یغه سي ظاهری خلق مقرر شوه چې وته وي او وجوب ادا چی د غیر بر سبب به امري نمنګ تاسو نور الانوار کې ویلي دي مازیګر ټیم چې راشي نفس وجوب راشي وجوب ادا د بر اقیم الصلاه به متوجي شي اقیم الصلاه غي سره ادا راشي نرسي روزي میں شراله نفس وجوب راله اتم الصيام كتب عليكم الصيام دې سره وجوب ادا راشي نسب سے ورزه ويږي به نو یو نفس وجوب الصلاه بلا وجوب ادا وس حج د نفس وجوب د بار سبب هغه بیت الله ده او د وجوب ادا د بار د حج سبب چې ده کنه د الله دغه حکم دی واتم الحج والعمره لله پوه شو بده معنی به د حج د نفس وجوب د بار شرایط دي کتاب کې ذکر دي زه درته مفتابهی شرایط وایم چې د نفس وجوب شرایط کوم دي وجوب ادا شرایط کوم دي بوج خو نه دي خبره سره چې نه پیږي به دا اسامي کې راځي به ما خبر ورسې ښه توجه کوئ او فرق د نفس وجوب او د وجوب ادا درته کوم به رستا د نفس وجوب د بار کوم شرایط دي څلورغه شرایط دي کوم چې د شهادت شرایط دي کتاب کې ذکر دي اسلام مسلمان باندې حج واجب دی دا د نفس وجوب شرط دی که څوک مسلمان نه حج په سره واجب دی نه دویم مسلمان دویم آزاد بی غلام باندې حج د سره فرض دی نه دریم کتاب کې دي کنه لکه دا کتاب کې دي لیکل باندې کوي دریم بالغ بی نابالغ باندې حج نه دی فرض څلورم عاقل بی لیونی ماتوه باندې حج نه دی فرض څو شو څلور الکه دا څلور کسان که حج وکي کنه کافر به مسلمان شي غلام به آزاد شي حج نه بس نابالغ به بالغ شي لیونه به روغ شي او مالدار شي حج به دوباره کې هغه حج نه دی شوی ځکه یو شی به واجب نه وڅنګه کې لکه ماسپخیم مون چې نه راغلی وسړی ټیم نه راغلی وسړی منځو کی امونځ کیږي نفس وجوب کې دا کاری ښه او تا باندې یو شی واجب نه دی څنګه ادا کې څو شرایط څلور پنځم نمبر استطاعت د زاد او د راحلی اوس د دې وسنه بیان واوري دلته کتاب کې مرাজি اذا قدروا على الزاد والراحله فزاد د سفر کم خوراک سکاږي پاغيبم قادر وي اب ورسري او راحله سواری به ورسري علماء د زاد او د راحلی تعبیر داسې کړی دی چې درې شي نه وي څو یو سواری به ورسره وي که خپل یې که بکري یو د زاد او راحله استعداد دي ته وي یو دویم الته چې کوم خرچه کیږي هغه پیسې به ورسره وي دریم د دې سړي نفقه په دې سړي باندې د چا نفقه واجب ده د پلار د مور د بچو د خزي څومره روپۍ لګي دا چې الته ټیم تیری اقم روپۍ به ورسره خو نه درنه کو
نو زاد او راحله عبارت دی د درې شیانو نه. څونه؟ یو سواری نه، که خپله یې که بکرۍ. دویم هلته د پاتې کېدو خرچه. دریم د چا نفقه چې پې واجبه ده، څو ورځې دا نه دی هغو ته دومره خرچه پرېږدي. مړه که دا هم نه یې خوښ که نه اوس یې نن سبا ته را جوړ کوي. حج په چا واجب دی؟ استطاعت څوک لري؟ حکومت چې څومره داخلي فیس ایلي دغه روپۍ رواله، مثلا 10 لکه روپۍ ایلي، نن سبا تقریبا 10 لکه علي 10 لکه شوي. هلته ته میاشتې 40 ورځې خلک تېروي، 40 ورځو کې بالفرض 1 لک روپۍ خرچه کېږي، چې دا هم ورسره یې څو شوي 11. دلته اهل عیال دی د 40 ورځو خرچه پې هم ته ور چې دا کوي که نه 1 لک روپۍ مجموع څو شولې؟ نو داسې ده چې 12 لکه روپۍ یا د دې نه زیاتې ورسره وي. د داخلو په وخت کې به د حج فرض دی که نه وي؟ نه وي. نفس وجوب پې شته دی که نه نو نه وي. مسله یاده شوه. څو شو؟ 3. 5 وایم. 5 شرایط شو نفس وجوب. شپږم وقت. حج اله کېږي چې وقت د حج کې وکړي، داسې نه چې اوس لاړ شي یا روژه کې لاړ شي زه حج کوم، نو وقت به وي. شپږ. اووم علم به وي په فرضیت د حج باندې، په دې به پوهېږي حج په ما فرض دی. دا 9 شرایط چې دي که نه دا د صاحبینو د رایې موافق دي. څه پکې د امام صاحب هم دي خو یو نیم کې پکې اختلاف او د صاحبینو رایې مفتي به ده. نو دا شرایط د چا دي هلکه؟ د نفس وجوب دي. اوس راځئ 5 شرایط د وجوب ادا دي، ډډې به نه ووئ. په هغې کې اول شرط دا دی، توجه، چې دا سړی به روغ وي. اصحا را کتاب کې لیکلی دی اصحا، روغ به وي. دا د امام صاحب بنس د نفس وجوب دپاره شرط دی، خو صاحبین وایي چې نه جي وجوب ادا دپاره دی او د صاحبینو رای مفتابعي ده. یو شو روغ به وي، مطلب ګوډ به نه وي، بیمار به نه وي. دغه ورځه شیخ فانیم دغه شان کی ړون شو ښه جي. دویم لاره به د امن والی. دې کې خبره کوو چې دا د نفس وجوب د وجوب ادا، خو صحیح دا ده چې وجوب ادا شرط دی. لاره کې به امني. څو شو؟ 2. دریم قاضي باچا به چا به قید کړی نه، ظالم چا به نه قید کړی چې د حج ورځې راشي وقید یې کړي او حج چې ختم شي به یې رکولاو کړي، داسې به هم نه وي. دا شرط د چا دی؟ وجوب ادا. څو شو؟ 3. 2 د ښځو لپاره دي خاص، د ښځې سره به محرم وي. 4 او ښځه به په عدت کې نه وي. څو شو؟ 5. راځئ اوس یې فرق واورئ. هغه نفس وجوب شرایط که نه موجود شوي نه د سره پې واجب دی، نه که ویې کړلو نه ادا کېږي، دوباره بیا ادا کوي. ویلي مو که نه؟ او وجوب ادا کې دا کار دی. که د وجوب ادا شرایط نشته دی خو حج یې وکړو بس وشو، د نفس وجوب شرایط شته دی، د وجوب ادا والا ښځه بغیر د محرم حج ته لاړه، حج یې وشو. فرق باندې پوه شوئ؟ یو فرق یې دا. بل واورئ بل فرق، که نفس وجوب کې یو شرط مفوت وي او دا سړی مري له حج نه کړی، دا پې نه ده لازمه چې بل څوک حج له ولېږي یا وصیت وکړي، ځکه واجب پې نه دی. نو وجوب ادا شرایط کې نه موجود خو نفس وجوب والا موجود و، یا به بل څوک لیږي مطلب روغ نه دی د خپله، او یا به وصیت کوي. فرقونه باندې پوه شوئ که نه؟ اوس به پې ورځونو. 2 شو نفس وجوب دپاره شرایط، وجوب ادا دپاره شرایط. یو صحت ادا ده، د حج چې من کوو د دې اوس څه شرایط دي، د دې دپاره هم ګڼ شرایط دي. په صحت اداو کې یو شرط مکان دی. ګورې هلته به حج کې زمان دی مخکې هم تېر شوي وو، ما هغه زمانه کې به یې کې، خیر هم دی اسلام په حالت کې به یې کې، عاقل به وي، بالغ به وي، دا شرایط دي والله پوهېږئ. پې نور هم دي ښه ګورئ د اوس. نو اول بیان الحج واجب، حج واجب دی علی الاحرار، الحج واجب دا اول شو. وش دویم نمبر شرایط حج علی الاحرار البالغین، حج واجب دی په آزادو کسانو باندې، یو بالغو کسانو باندې 2 عقلاو باندې 3 علی صحه، علی صحه منځ کې راوړلو. دا د نفس وجوب دپاره د امام صاحب په نظم باندې شرط دی، صاحبانو په نظم باندې د وجوب ادا دپاره دی.
اذا قدروا کله چې دی قادری على الزاد والراحله پزاد باندې د خوراک اشیاء د خوراک سکاګ اشیاء والراحله او راحله معنی ما وخت بیانو کو سواری فاضلا عن المسکری خدا زیتی وی د مسکن نه لګ بر وګورئ یو سلی سره کور دی ا د شل لګ روپو دی موږ مجموعي حساب څو کړل 2 لکه نو کور کې اوسېږي نو هغه قیمت به کې نه شاملې د دین زیتی کم شی ور سره بيخي وتاجت نو غبي فاضل بوي ان المسکن د مسکن وما او فاضل بوي دا اشیاء نه لابد منه چې ته اخلاص نشته وس جوړي دي جوړو قیمت بنه لګي کتابونه ور سره دي مطالبه کې قیمت بنه لګي ځکه ته اخلاص نشته خوراک سکاک سامان کول راوړې دي خرڅ لنه کورلا نو هغه قیمت بم نه لګي غاړه ور سره دي دغه قیمت به نه لګي موبایل ور سره د نن سبا زمانه کې دا ټول مال بد منه دي پويږي کنه نو دغه خوراک سکا دغه پیسې چې دي دا بزای دی وي د کور نه د کور پیسې نه یادو وما پاغه شینو بم زید وی لابد منه د کوم نه چې خلاصې نشته هم دغه شان وان نفقه عياله د نفقې د عيالو بم زید وی دا مونږ ویلی الته څومره خرشه د نفقه د عيالو دا دین علاوه پیسې څه وکنه حجی الى حين يعودي تر وقت واپسې پوري یعنی اهل عیال ته دومره پیسې بریدي چې دا راځي چې هغه خپل خرچې کولې شي دین علاوه پیسې چې ور سره وي الله بدا د باندې حج لازميږي وکانه الطريق امنا حال دا او چلارم پامن کې وا دا د صحت یاده شرط ده کې خېلم وي امام صاحب دته د وجوب یاده شرط وای لاندې د قصې لیکلم دي راځي په ګوره وصفه بالوجوب صاحب د هدايه وي د قدرې مولا حج موصوف کړلو په وجوب باندې الحج واجب ویلو حالان کې او فریضه محکمه حج خو یو فریضه ده محکمه هیڅ قسم شک شوبه به نشته صحیح ثابت ده نو د صاحب د هدايه په عبارت کې دوه مقصد کېدل شي یو دا چې غلط فهمي ختمي ښه چلته واجب وایله د سینې شتا سو د اصطلاحي واجب والی او یادا چې واجب ګوري عام دی ښه هغه واجب ویلې دی خو لغوي واجب دی او معنی فریضه محکمه ده ثبتت ده کنه ثبتت فرضیتها ثابت ده فرضیت د حج بالکتاب په کتاب باندې او قوله تعالی اوس دلیل ول ذکر کوي د حج فرضیت د کوم ځای ثابت ده قول د الله تعالی دی ولله علی الناس حج البيت خاص ته الله د بار په خلکو باندې حج د بیت الله شریف کول الله آیات پوه شولې به صاحب د هدايه و مسله ذکر کوي قدرت کې نشته هغه د حج په عمر کې فقط یو بیر واجب وي یاد شوله مسله حج په عمر کې فقط یو بیر واجب دي وجه سره ماته لګبر وګورئ دا قاعده ده ان شاء الله تاسو له وسامي کې راشي چې سبب مکرریږي مسبب هم مکرریږي اوریدلې به می کنه او کداغه تعبیر هم نه خو خدا سي دي په تکرار د سبب سره تکرار د مسبب راځي او سبب د حج بیت الله شریف کمره نو هغه مکرریږي بلکې الله کو مقي نو تکرار د سبب چی تکرار د مسبب وي او که تکرار د سبب نه نو تکرار د مسبب هم نه چونکه سبب یو دی بس حجم یو بیر دی ولا يجب في العمر ان واجبيږي په عمر کې لمره واحده مگر یو بیر واجبيږي دلیل بل شته دا هم عقلی ویلو یا وشته کنه لأن عليه السلام كتاب المناسك من قريب مشکات کې سوال شروع کول ته ول حدیث دا راوړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج بیان کو صحابي او تبات سے یو کس تبات سے اقرا ابن حابس هر کال لازم دی ک یو بیره نبی علیہ السلام بدی سوال خپم شو چې بیزه سوالونه مکوي اوس کدرته یو چار کا لازم دی لانجه به جوړ شي منګ نور انور کوم د حدیث ویلې دی یو مسله به ذکر کوي ان شاء الله چې امر د بار د تکرار وی کې نه ادم شي وسامي کې راضي وراته نو امر زمنګ د حنا په بنسبانه د بار د تکرار نه او ابو اسحاق اسفرائی وای چې امر د بار د تکرار وی او هغه د حدیث دلیل پیش کړي چې د صحابي سوال وکړلو چې علی امنه هذا یا رسول الله امل الابدي ته زین تکرار ولی رااله معلومیږي چې امر د بار د تکرار وو موږ جواب کو هغه ته خبره مشتبه شوله یو طرف ته وکتل بیت ته یو دی بل طرف ته صلات او صوم معنی قیاس او اخبار باری ځکه سوال وکړو
برحال حدیث پاک کی مسلم شریف حدیث ته د دې ګڼ بیزه سوالاتو نه من راغلي د همدې حدیث کې کا وګورئ لأنه عليه السلام چې قیل له د ته ویل شو الحج في كل عام ام مرة واحده حج بپا هر کال کې یو بیر لازم وی کنه ام مرة واحده یو بیر لازم وی په ټول عمر کې فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا بل مرة دا څنګه د چهر کال دی بلکې یو بیر بوي او که څوک دیو بیر نه زیات حج کوي او ثواب به د ملاویږي نفلی بوي فما زاد فهو تطوع کریو نه څوک زیات کې به نفلی وي عقلی وجه وخت ما بیان کړ بر وګورئ ما ویل سبب د حج چې دی هغه یو دی سبب چې کله یو وي تکراری نه د سیوایا سبب د حج کې تکرار نشته نو په حج کې هم تکرار نه صحیح ده به سبب څنګه پیژنې دا به اسامي کې راشي د سبب د پیژندو دوه طریقې دي دلته ته اشاره کړې ده څو طریقې دي دوا یو د حکم مضاف الیه دا سبب د حکم وي دا موږ نو قدرت کی باقاعده قاعده ویلا الاصل اصل لا دی چې د احکامو چې چاته اضافت وشيق به سببي لکه صوم رمضان صوم حکم دی رمضان سبب حج البيت حج حکم دی بیت سبب صلاة المغرب صلاة حکم دی مغرب سبب یو دا شو مضاف الیه سبب وی دویم ملزوم سبب وی د لازم د پاره ځکه چې ملزوم مکرریږي نو لازم هم سره به مکرریږي پیږي به وګورئ ولأن سببه بل وجه سبب د حج دی البيت بیت دی وانه حال لا چې دا بیت چې لا يتعدد دا متعدد دینا متعدد کیږي نه فلا يتكرر الوجوب لهذا وجوب کې بم تکرار نه فقط یو بر واجبي اوس به لګبر وګورئ سوال دا دی کنه دا خبره ما نه وکړي ځکه هدايه کې سفر روانه و چې حج على الفور لازم دی کنه على التراخي څنګه چې تا کې شرایط د وجوب موجود شو ډایرکټ به ادا کې باغ کال معنی کنه یو کال د درې شاته کولې شي على الفور تاسو له ان شاء الله وسامي کې راشل د حشه کې فور معنی کړی دا هغه وجوب الحكم وجوب المامور به عند ورود الامر چې کله امر راشي فورا بس کار کول د تفور ویلې کی او تراخی چې فورا نه توجه در ټولو نو د امام صاحب او د امام ابو یوسف رحم الله چې شیخین ورته وی رائے دادا چې حج علی الفور لازم دی څنګه چې شرایط موجود شو د نفسي وجوب حج وډاری کې شاته کې بین او د امام محمد رحم الله او د امام شافعی رحم الله رائے دار چې حج واجب دی خو علی التراخی کال دو شاته کې سبق نه کوي ورسره ذهن کې نه وای د ټولو بده اتفاق دی کچا لس کاله پس حج وکړو د وجوب نه بس ام قضا بني ادا بي پدیم د ټولو اتفاق دی ک بلا وجه چې حج شاته کول ګناګاریږي سره د عذر شاته کول نه ګناګاریږي ما سره د عذر شاته کول د درې کاله نه ګناګاریږي اختلاف پدې کې دی چې حج لازم شو د درې کاله شاته کوي امام یوسف رحم الله وی خیو په سبل موري نو که سړی وفات شو حج ونکو پدې اتفاق دی چې ګناګار وفات شو امام محمد رحم الله وی اختلاف پدې کې دی چې لس کاله پس حج وکړو 15 کاله پس وکړو تر دغه انتظار پورې ګناګار شوی دی کنه امام ابو یوسف رحم الله وی ګناګار دی فورا واجب ولی تاخير کو امام محمد رحم الله وی نه دی ګناګار ولی تاخير ولا جایز نه رسېږي او کمل شبه ګناګار دی امام شافعی رحم الله وی کمل شم نه دی ګناګار وګوره الیکشن ثم هو بدا حج دی واجب دی علی الفور فورا عند ابي يوسف رحمه الله هذه امام ابي يوسف رحمه الله رائد هم دا مفتى به رائد وانا ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب نقل لي ما هغه خبره يدل عليه چې هغه هم بده دلالت کوي چې فوري واجب دی وعند محمد رحمه الله والشافعي رحمه الله على التراخي دی وی واجب دی خو تراخي سره د دیو د بار دلیل سره تاسو ټول لګ بر وګورئ وې د حج د بار ټول عمر داسې دی لکه د منځ د بار چې د منځ وخت دی نو د منځ وخت چې داخل شي مون ډایرکټ دغه ټیم کې فرضي لازمي کنه شاته کولې شي تر وخت پورې
یعنی دغه وخت کې چې بل ټیم کې کیم کولی شي. مثلا 1 بجه د ماسپښین ټیم داخليږي تر 3 بجو پورې، نو څنګه چې 1 بجه شي ډایرکټ مون فرض شو کنه 3 بجو پورې شاته کولی شي، شاته کولی شي. دغه شان د ټول عمر وخت دی د حج د پاره، نو چې څنګه در باندې فرض شو ټول عمر دی شاته کولی شي. وګورئ کوم دی لأنه وظیفة العمر، ځکه د حج دا وظیفه د عمر دا. فکان العمر فيه، نو عمر په حج کې کل وقت فی الصلاة داسی لکه وقت بمنز کی. وجه الاول وجد اول مذهب والا دا اول رای والا امام ابو یوسف رحمه الله هغه دا الکه دا حج چې ده کنه دا یو خاص اوقاتو کې ادا کیږي، هر ټیم کې نه. دا خو نهمې ذوالحجې نه شروع شي، زیاتې ورځې چې په واري 3 ورځې کې 3 ورځې کې پوره حج ختمېږي او پورا کال ډیر ټیم دی. نو کته یو کال نه کې بل کال د مر خطر شته که نشته؟ خطر ده. نو کمل شولې نو حج بدر نه پاتې شي. نو دلتم تاسو منی چې احتیاط دار چې فورن دی وشي او پاتې شول د منځ خبره 1 بجه ټیم داخل شو 3 بجو پورې هم تور څوک نه مري، بچ 1 بجه نه دی ول بدریم نه مري، نو هلته دا نشته چې فورن دی وکی. نو وس حج پر شو نه مزل حج راوتی نه کې، نو بل کله غټ امکان دار چې ته مل شي او منځ کې وخت لږ وخت دیږي دا نشته دی. وګوره وجه الاول انه هغه حج چې یخص بوقت خاص، دا خاص دی، خاص وقت سره تعلق دی. والموت فی سنه واحده غیر نادر، او مرګ په یو کال کې راتل دا نادر نه ده راځي. نو فیتضیق لهذا تنگی بکې راشي. تنگی معنا شاته کوي دی نه ودی کی، لکه چې وخت تنگ وي او حکم به ادا کړي د قشان دل تم ګوي چې تنگ دی. ان شاء الله تعالی وسامی کې راشي ښا موقت بالوقت د رسول اقسام ذکر کیږي. یو صلات دی، یو کې صلات مثال له، یو کې صوم مثال له، او یو کې صوم د نظر مثال له، یو کې حج دی. شدی کې من وجن وقت تنگ دی او من وجن به وقت فراخ دی. امام ابو یوسف رحم الله وی تنگ دی، امام یوسف محمد رحم الله وی فراخ دی. راځي والله ولهذا دغه احتیاط په وجه تاسو منی کان التاجیل افضل، کان التاجیل افضل، تاجیل به افضل له بخلاف وقت الصلاه. خلق وقت فعل تسوک نمري لأن الموت في مثله نادر، ځکه مرګ په دغه شان لګ ټیم کې دا نادر ای. نادر له خو اعتبار نشته ده. کله موږ بده مادو کې 42 نمبر ماده د العبره للغالب الشائع الى للنادر، نادر له اعتبار نه. وانما شرط الحريه، خرزي وسغه شرایط باندې شروع کړي. الګ یو شرط ولګولو چې نفسي وجوب بچا راځي څوک چې حر وي، وجه سره بل شرط ولګولو چې نفسي وجوب پاغه چا راځي چې هغه بالغ وي. د دوړو د پاره په شریکه دلیل نقلی ذکر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي غلام شهر څومره حجونه وکي به آزاد شي، هغه حجونه نه دي شوی دوباره ببل کوي. ماشوم شهر څومره حجونه وکي به بالغ شي، هغه حجونه نه دي شوی دوباره حج کوي. ایو مسله ور سره بل موري غریب سړی که څه کوشش وکي او حج وکي به مالدار شي دوباره به نشته. دا که نفسي وجوب پاغه راغلی دی چې کله حج زیته ورسېدلو استطاعت یې جوړ شو کنه، نو نفسي وجوب پی وګورئ. وانما شرط او یقینا قدري مولا شرط ولګولو الحريه د حريت والبلوغ او د بلوغ. دلیل لقوله عليه السلام ايما عبد هرغ غلام حج 10 حجج چې حج وکي لس حج ثم اعتق به آزاد کړل شي فعلی حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام دوړه ټیک دی پاغه باندې به د اسلام حج یعنی حج په لازم دی. و ايما صبي هر ماشوم چې حج چې حج وکي 10 حجج لس حج ثم بلغ به بالغ شي فعلی حجۃ الاسلام به حج لازم دی. دای نقلی وجه شو لکنه لکه عقلی وجه واوري. حج عبادت دی او عبادت چې د ماشومانو نه موضوع وي، موضوع معنا لري دي ماشومانو عبادت سره کال نشته او بالغ نه نو لوی. ولانه حج عبادت دا سره عبادت دی صغرا، والعبادات باسرها موضوعه عن السبيان، او عبادت چې ټول پټولا
دا خو موضوع لري رفع القلم عن ثلاثین کې دی کنه قلم ته لري دی ان السبيان د ماشومانو نه لہذا ماشومانو باندې دی لازم کجی عقل که خیر می او قلای میلو نفسي وجوب د باره حر شرط کړو بلوغ شرط کړو بل عقل نو عقل ولې شرط دی ټول بره ګوري بې یو حدیث کې دی چې قلم د دریو خلکو نه اوچت دی احکام بغو نه لاګو کیږي یو پکې لیوانه دی بل وجه دا ده چې د تکلیف د باره د حکم د لزوم د باره عقلی چې عقل وی لزوم حکم وي تکلیف سړی به مکلف چې عقل نه به خو نه والعقل عقل شرط ولګولو والعقل شرط لصحة التکلیف عقل شرط دی د باره د صحت د مکلف کېدلو وکذا صحة الجوارح الک اصحای ویلو که ساز ذهن کی صحیح بھئی هم بدی کې مسله کړي وا چې اصحا صحیح دادا چې د امام صاحب رحم الله برای باندې دا د وجوب د نفسي وجوب شرط دی چا د بارا امام صاحب ویلو کنه نفسي وجوب د بارا شرط دی او د صاحبانو بنظمانی تاسو سره متوجي شي نتیجه به دی یو سړی دی ګډ دی حج لاله امام صاحب یې نفسي وجوب بنشته کنه نو وصیت کول یا بل څوک لګل نه دی لازم او صاحبان وای ونفسي وجوب به وو آداب بنوا وصیت کول بل لګل به لازم دی ویږي به وګورئ وکذا صحة الجوارح بارها القدري ملا شرط لګولې چې سړی بروغ وي دا شرط ولې لګولې لأن العجز دونها لازم زکه کوي سړی ناروغي کنه نو به خو عاجز دی او عاجز نه خو احکام د موږ قدرت کې مسله ویلا عجز چې دی عجز يؤثر في العبادات دا په عبادتو کې مؤثر وي په ولاړ نه شي کولای وي چې بناسته مونږ کا پناسته نه شي بملاسته کا مریضي روزه نه شي ولې بس سمې دي سنو نه رسې به نو عجز دا اثر کوي بچا کی عبادتو کې دا عبادت دی کنه لأن العجز عجز چې دونها لازم د دې نه خو لازميږي نو دې سره عجز راځي والاما اوس راځي جزئیات بیانې لون سړی چې د باندې حج لازم دی کنه تاسو ماته لږ متوجي شي لون سړی دی زاد او راحله مر سره شته مطلب پیسې مر سره شته یو قسم دا شته ورته وي زبدي ګرځو مال ترازه چیزو نو امام سی وي به حج نه دی لازم او صاحبین وی چې دغه شنشله به خو به واجب دی وای شو به ما ول چارای مفتابی ده صاحبینو کا وره والاعمالون چې اذا وجد کله چې دالون اومون دی من هغه څوک یکفیه چې هغه کافی شي دلره مؤنه سفره د صبر د بوجونو لاس نیولې ګرځي او وجد زادا وراحلا او هغه سره سره زاد مر سروي توخه سواری یعنی خرچم ور سروي به امام سے ویلا یجب علی الحج حج په نه واجبېږي ما تاسو ویلو چې اصحا نه دی دا او امام صاحب دا اشاره بار شرط لګی نفسي وجوب دو نفسي وجوب په نشته خلاف اللوما البته صاحبین وای چې دا د وجوب ادا شرط دی کوي کو ټیک دی زیدي به او دغه رس ورشي ان شاء الله صاحبین وای چلون سړی ته قید ملاو شي چلا سنیسی او ګرځي دا د سیده لکه ورکشوي سړی ته چې څوک لار وخی حج کې ورکشوي باغم واجبي بدمي خلاف اللوما وقد مر في كتاب الصلاه دا خبر ابو باب جمعه کې تیر شوی الته دسه مسله ده لون سړی ته چې څوک ملاو شي جمعه مون له بوتلی شي جمعه مینس په واجب ده صاحبین وای او امام سی وای بم بنه ده وګوره واما المقعد هر چا کس ته چې هغه اپاهج دي لاسمات دي ګډ دي شل دي دغه شان خپا نو به نو امام سی ابراهيم الله راي دادا چې د باندې حج په لازم دي کنه په وجوب براغله دي وجه سره وای شل دي نشیتله بسواری دي سور شي کنه الته سیکلی دي باغی دي ګرځي به کنه بسواری دي طواف وکي کنه په خابه بسواری نه کوله وسی بسیکلو کی کوي وای د دې مثال له لکه وسلی سواری نه او بسواری باندې څنګه وای یو سلی چې د سواری والا جوړ شي نو حج په لازمي کی کنه د قشندام دي واما المقعد
هر چی اپا حج دی فانبی حنیفة رحم الله انه یجب حج په واجبیږي لانه مستطيع بغیره. خبره می پوره ورکړه تاسو به لګ برو ګوري یو سړی ګوډ دی شل دی ته یو د کس ملاو شو چې ورته وي زبري پښا کوم وغیرہ او زبر درمانی حج کوم به حج واجب دی کنه خبره د سیما پوره نه وکړي امام سی وی په واجب دی زکه دا د سشولا لکه وسلی سره چې سواری نه او سواری ته ملاو شي نو وخت کې به نو واجب بس په واجب شو. فاشبه المستطيع دا مشابه شلو دا کسره چې طاقت لري بالراحله براحله مانی. وان محمد رحم الله انه لا يجب امام محمد رحم الله وینه واجبېږي وجه لکبر وګورئ دا بل مسله د قاعده ده د امام صاحب د صاحبینو ترمنځ اختلافي مسله کې قاعده ټول توجه سره وکړي دی هغه دا چې قادر علی قدرت الغیر قادر ای کني خو نه درنه کوله کچي یو سړی په یو کار قادر ای خود بل په مدد سره دا سړی قادر حسابيږي کنه صاحبینو یا حسابيږي نه حسابيږي صاحبین وای نه حسابيږي او امام سی وای قادر حسابيږي دا نو دې مسله کې چې بل ورته ملاو شو چې په شابه دي کوم وړم بدي نو امام سی وای قادر په قدرت د غیر شو کنه لہذا به واجب او صاحبین وای قادر په قدرت د غیر د څه واجبېږي وګورئ لانه غیر قادر على الاداء بنفسه کدا هو قادر نه دی پادا کول د خپل بخلاف الاما اما مبارک دا غوړای دا و چې په واجبېږي زکه وی دا مثال دا سي دی لکه وسرین لار ورکی حج کی او څوک ته لار وخی نو اما ته څوک ملاو شو زدر باندې حج کوم لا سرینی صدق شان دي لانه لو هديه زکه کچری ته هدایت شلارو ته او خدل شي يؤدي بنفسه اې د خپل به کوي کنه فاشبه الضاله دا مشابه شدا کس چې ورکه شوی لار عنه دا غنا ويشرب ولا بد من القلب نور به وایو